बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑफिस पे इंस्टॉल लेकर खालिन राजू आयो स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ओके जी हाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे लास्ट टाइम बानी पर एनजेड की ददी दे पूरे कार्य करने का ना टेक्स्ट बॉक्स पूरे दा सीधा समझ के लात बुकिंग नहीं दे। ओके जी कम टू टेक्स्ट बॉक्स मुंगा पखपला पखा बांधे पयोजे की लिकल को लकसंगा दा मुंगा पसेल बांधे लिकल को कना तास मुझे मंडप पर क्लिक कई गोरा दास मुंगा सेल्स दी दास मुंग सिदी दास सेल्स के मुंगा लिकल को जो एम चेना सब पखपला यो टेक्स्ट बॉक्स आन ड्रा कर लकसंग च मुंग पर वर्ड के गोरा दा मासो जानदा यो टेक्स्ट बॉक्स में ड्रा कर सही शो नगा शान तासु कولې شي چې په خپل خوخه باندې په کوم ځای کې تاسو ته ضرورت راشي نو هغه ځای کې ځان ته ټیکس باکس کولای شي ډرا کولای شي په خپل خوخه دا موږ عام ټیکس لپاره زیات استعمالو. دویمه خبره ده چې دا موږ موویبل مطلب دا دی چې په اسانه باندې دی یو ځای نه بل ځای ته دا ټیکس باکس کولای شو موو کولای شو. دا وګورئ دې ځای نه راواخله دې ځای نه یو سادلته یو سا نو تاسو په اسانه باندې خپل ټیکس باکس یو ځای نه بل ځای ته موو کولای شي. کدا مونږه سلیکټ کو نو دې سره خپل فارمیټ راځي بدغه بیا مختلف قسم کلرز مالرز وغیرہ تاسو بیا په دې باندې بیا وګورئ. صحیح دا آسان دي ټول تاسو له درسي. اوکے جی کم ټو د نیکسٹ ون هیډر اینڈ فوټر. هیډر او فوټر مونږه ورډ کې ویلیو کې ادم شي یو داسې ټیکسټ چې د پیج په بره حصہ کې راولو او په هر پیج کې مونږ ته دوباره شي ریپیټ شي په خپل راشي د دې لپاره مونږ یوز کوو هیډر او داسې لیکل چې د پیج په ښکته حصہ کې راولو او بار مونږ سره دوباره راشي هغه لپاره مونږ یوز کوو فوټر. تاسو اکثر لیدلی وي په دې ګایډونو کې کتابونو کې اکثر خلک ورکړي وي خپل نوټسونو کې ورکړي دي وغیرہ. صحیح شو خو په دې کې یاد ساتئ دا خبره یاد ساتئ چې په دې کې زموږ کوم هیډر او فوټر دی نو هغه به موږ سره ښکاري نه ښه هغه موږ سره سوي ښکاري به نه خو پرنټ آوټ کې به وځي. لکه موږ دا وایو چې د دې ځای نه والا تر دې ځای پورې د جې پورې دا زموږ 100 کالمه جوړیږي 10 کالمه جوړیږي که نه ګوره دا زموږ 10 کالمز دي. اوس په 10 کالمو کې دا زموږ یو پیج حسابېږي. لکه که چېرې تاسو راشئ ویو ته او تاسو دا پیج لیاوټ وګورئ نو دې ځای کې بیا موږ سره باقاعده د پیج کلیک وی ایډ هیډر ښکاري که نه تاسو باقاعده ځای درکړه هلته به تاسو سره دا ښکاري تاسو به صرف هیډر او فوټر څه کوئ اپلای کوئ. زه راځم نارمل اخلم دا ګوره دا زموږ د پیج حد دی د دې ځای نه والا تر دې ځای پورې په دې کې ما څه ټیکس ولیکه. صحیح شو کنټرول داسې څه ټیکس ولیکئ کنټرول انټر کومه ګوره دا ټیکس مې ولیکه. زه راځم پریویو ته پرنټ پریویو په پریویو کې تاسو دې ټیکس وګورئ څه هیډر او فوټر شته نشته دی. زه راځم چې دې ته زه هیډر او فوټر پرووایډ کوم نو لاړ به شو انسرټ ته او لاړ په هیډر او فوټر به تاسو څه کوئ کلیک به کوئ. چې کله هیډر او فوټر باندې کلیک کو نو دلته تاسو نه تپوس کې چې آیا لیفټ سایډ ته راولي سنټر کې راولي او که رایټ سایډ ته راولي پوهېږئ که نه او که ګو ټو فوټر ته لاړ شي نو بیا ستاسو خوښه ده که آیا کوم سایډ ته تاسو هیډر او فوټر ورکول غواړئ نو تاسو کولی شئ بیا دې ځای نه استفاده وکړئ. لکه دا زموږ څه شو یو هیډر شو مثلا ما ولیکو چې زیکس مې ولیکو داسې دلته زه غواړم چې پیج نمبر راولم نو دلته مو سره دی پیج نمبر ټیک شو یا نمبر اف پیجز چې ټوټل څومره دي هغه 1 by 1 یا 1 of 1 چې راځي. صحیح ده دا درته بیا په پیج لیاوټ کې ته بیا ډسکس کوم ښه اوس دلته لیکشن وګورئ دلته چې دلته پیج نمبر راشي. صحیح شو دلته څه پکار دي دلته تاسو ډیټ غواړئ ټایم غواړئ څه غواړئ دلته چې کرنٹ ډیټ دلته راوله یا کرنٹ ټایم راوله اوکې کما نو ګوره کرنٹ ټایم راشي تاسو لاندې کلیک کړئ نو دا زموږ سره راځي دیس از کالډ هیډر ښکاري که نه نو دا زموږ هغه نوم شو چې څه دپاره دا کړی دی دا نمبر شو د پیج او دا زموږ څه شو هغه ټایم شو. نو تاسو کولی شئ چې بیا د هیډر او فوټر نه څه وکړئ استفاده وکړئ. یاد به یې که نه دی که اوس مشکل نشته دی. فوټر ته لاړم دلته مې کلیک کړه مثلا دلته مې د یو کس نوم ولیکو prepared by ٹھیک شو علي دغه شان تاسو دلته خپل څه ټیکس لیکلی شئ دلته راشئ پیج نمبر ورته واچوئ یا مثلا تاسو ته وایي چې دې کې ټایم اچومه یا یو خپل وړوکی تصویر راوستل غواړم نو هم تاسو بیا دې نه کولی شئ. زه ته یم چې کرنټ ټایم په دې کې زه اچول غواړم دا چې څنګه بره کلیک کړئ دا ګوره ټایم ورته واچو دا د کمپیوټر ټایم اول ته چې کوم دی د کمپیوټر څه ډیټ نو دغه شان تاسو کولی شئ چې هیډر او فوټر بیا خپل پیج ته څه کوئ پرووایډ کړئ. آسان دی ښه. اوکې جی کم ټو نیکسٹ کمانډ ورډ آرټ. ورډ آرټ مونږ هلته هم ویلیو که یاد هم شي ورډ آرټ چېرې تیار جوړ شوي ډیزاینونه دي او چې مونږ کولی شي په خپله خوښه پې څه وکړو ټیکس ولیکو. لکه مثلا زه رالم دا ټیکس مې راواغستو دا وګوره تا ته وایي چې یور ټیکس هیر هماغه خبره ده د ورډ والا ښکاري که نه
دلته راشه کلیک کا او څه ټیکس پکې ولیکه چې څه پکې ته لیکې مثلا ما ولیکه چې کمپیوټر هاذا د عظمت دا کیپس لاک کې ولیکي کمپیوټر مې ولیکو صحیح شو کمپیوټر مې ولیکو او بیا دینه پس دې سره خپل یو فارمیټ وینډو راځي دا ګرځکاری کړه نور شیپونه مې پونه تاسو پکې انزرټ کول غواړئ دې کې دننه تاسو کولی شئ چیرې یو شیپ پکې ځان لپاره څه کوئ انزرټ کوئ دا ښکاري که نه په همدغه ځای کې دننه بهر پکار دی کوم ځای کې تاسو سره پکار وي تاسو کولی شئ چې خپل پیج کې څه یو شیپ ځان لپاره انزرټ کوئ صحیح ده ښه واپس کنټرول زیډ دا زمونږ د دې دغه تیمز دي چې کوم قسم تیمز تاسو خوښ وي داسې مې خوښ دی ګوره داسې ډبل ښکاري دا ګوره لږ شانته ډبل ښکاري هغه به لږ عام ښکارېده لکه داسې अब عام ښکارېده او دا داسې موږ سره 3D کې ښکاري نو چې کوم پکې ستاسو خوښ شي تاسو کولی شئ چې دې ځای نه زه راځم ګوره دې ځای ته یو څه داسې اوس یې وګوره چک ګوره ښکاري درته صرف بیکګراوند لپاره دا پکار راځي ښه چې کوم په دې کې خوښ شي تاسو کولی شئ چې بیا د دې نه څه وکړئ استفاده وکړئ مثلا زما دا ریډ کلر خوښ شو ادروایز ګرین کلر مې خوښ دی ګریډ مې خوښ دی چې کوم دې خوښ وي دې ځای نه تاسو کولی شئ چې په خپله خوښه وله کلر وکړئ ډیزاین به یې هماغه وي خو کلر به دې ځای نه ستاسو کېږي بدلېږي ښکاري که نه پکچر تاسو غواړئ چې په بیکګراوند زما یو پکچر راشي انسرټ کوم نو تاسو وګورئ اوس بس راشي هغه پکچر به راشي ډیزاین به هماغه سیم وي ښه ډیزاین به سیم وي صرف همدغه شان تاسو دا ګریډینټ په دې خو پوهېږئ که نه مختلف قسم ګریډینټ کلرونه پې دوه راوستل غواړئ لاړ به شو چېرته ګریډینټ د ګریډینټ فیل سلیکټ کړئ او دا ګوره تاسو سره تیار پراته دي مثلا دا ډیزاین مې خوښ شو صحیح شو ادروایز په دې کې بیا تاسو ډایرکشن خوښول غواړئ چې کوم ډایرکشن تاسو یوز کوئ تاسو بیا د دې ځای نه څه کولی شئ استفاده کولی شئ یعنې تاسو دې ډیزاین ته وګورئ زه لږ شانتي سایز ورته غټ کوم دا خو همدومره دی ټیکس مطابق را دی ګوره دلته راشو ډایرکشن ته دا ډایرکشن مې خوښ دی صحیح ده دا ټیکس ډایرکشن چینج کېږي که نه داسې نو تاسو دې اینګل ته وګورئ تاسو ښکاري درته ښکاري بیکګراوند کې که نه نو تاسو کولی شئ چې اینګل ورته چینج کړئ چې آیا د ټیکس دا کلر دا ډیزاین چې کوم موږ ورکړی دی څنګه پکار دی دا شان تاسو دې ځای نه هم کولی شئ زه وایم چې سټیپ په دې ځای نه زما دا ټیکس روان شي دا کم کلر چې موږ ورکړی کوم ځای کې ودرېږي دا وګورئ ښکاري درته ګرځي را ګرځي که نه دا اینګل زه 90 کومه لاړ شي څه 90 ورته والی چې زمونږ دا کلر داسې راغلی که نه اوس تاسو وګورئ زمونږ هغه کلر به ښکاري دا وګورئ ورټیکلی نو کوم دی کې تاسو دا ګرین کلر دا کلر یادې کوم یو رنګ په دې کې واخلمه ان کیس زما پکې دا رنګ خوښ شو ټیک شو اوس تاسو وګورئ دا ښکاري کوم دی کې چې تاسو دا کلر ودروئ څنګه هم خوښ وي تاسو د دې نه استفاده کولی شئ نو دویم چې دویم نمبر نو دا وګوره اوس به هغه دویم نمبر کلر تاسو ته راولي چې کوم رنګونه تاسو راخلئ او د هغې سټاپ پوزیشن چینج کول غواړئ دا زموږ فرست نمبر کلر چې کوم دی نو تاسو کولی شئ دا وګوره پهله کلر چې کوم راغلی ښکاري دې ځای نه تاسو کلر مالر چینج کولی شئ چې یاره پهله کلر مې دی بلیک راشي صحیح شو سټاپ 2 کې مطلب دویم ګریډینټ دی ما سره یلو راشي څنګه ستاسو خوښ وي راشمه سټیپ 3 زه غواړم چې څلورم کلر دی موږ سره دې ډیزاین کې راشي ستاسو وګورئ پهله مې بلیک دویم یلو او دریم ګرین ښکاري که نه څلورم تاسو سلیکټ کړئ نو په څلورم کې تاسو سره ګرین کلر نه زه وتیم چې په دې کې ما سره داسې کلر پکار دی نو ګوره څلور رنګونه مو واستو اوس په دې کې زه وتیم چې پهله رنګ چې کوم دی دا بلیک کلر دا ما سره کوم ځای ته یوسه ګوره پوزیشن ورته چینج کړو راچینج کړو ښکاري که نه دغه شان تاسو کولی شئ دې ځای نه بیا څه وکړئ استفاده وکړئ دا ډایرکشن دی داسې پکار دی نو دې ځای نه هم کولی شئ یا د اینګل نه هم کولی شئ همدغه شان تاسو ریډیل پکار دی دا ډیزاین هم پکار دی دې نه علاوه ریکټینګل پکار دی او که نه پات داسې پکار دی چې څنګه ستاسو خوښ وي تاسو بیا دې ځای نه استفاده کولی شئ او دا موږ سره جوړ شوي پریسیټ د مخکې نه جوړ دی انشاءالله دې پر به کلیر وي ښه دا شان ټیکس سره تیار جوړ شوي څیزونه دي په دې کې خو بلکل څه نه وي دا زمونږ افیکټس دي دا به وکړئ خپله باندې صحیح ده دا د ټیکس افیکټ دي چې کوم خوښ وي پکې نور خو پکې بلکل خاص څه نشته دی اوکې جی دا زمونږ په انزیډ کې څه ورډ آرټ سیګنیچر لاین وکړئ سیګنیچر چې موږ جوړو دا وګوره سیګنیچر بل موږ سره آبجیکټ دی چې په دې پروګرام کې یو بل پروګرام ځان دپاره خلاصول غواړي زه سمپل راشم ګوره بیټ میپ تاسو ته ما ویلې په ورډ پروګرام کې که نه
ونګ دلته ان کیس دا رنګ مې ورکو رابط شمه د باندې کلیک کړئ صحیح ده همدا مې لاندې پکار دی کلوز کما دا ګور ماغه ډیزاین کوم چې موږ په پینټ پروګرام کې جوړ کړ زموږ د دې پروګرام سره جوړ شو حصہ جوړ شو ډبل کلیک کړئ بیا هم پکې تاسو څه تغیرات راوستئ شي دې د نواله دې پر کې بل شیپ ډرا کړ درازم دې ته ان کیس دا سرنګ ورکوما پینټ پر راواله کلیک کړئ بهر چې تاسو کلیک کما همدا ډیزاین به موږ سره ال تسوی اویلیبل ऑब्जेक्ट कमांड से कार की सिंबल दर्जी देखो बिल्कुल सनस्टर इंशाल्लाह दा बकले भी याद भेज दिया पूरे ओके जी सिग्नेचर से तो वही इम्जा तो वही सही दा नूराबशी दोन चीज मा यो इम्जा पकार दा दलता बा सजेस्टेड साइन फॉर एग्जांपल दा का नंबर के चाची इम्जा दा सही दा او دلته راغله مثلا زستا بومنو مثلا ما ورکو چې اماد علي د سیګنیچر دی او دا څه شی دی دا منیجر دی دا څه وته ولیکم ځا ا دینه پسې اوکې کا دا غراله کرانه له د ښکاری کنه سلیکټ کړه ته راوړه صحیح شو دا چې کوم ځای کې تاسو لګول وړه الته لګول شي او هغه چل مې ته خو د چې بری کې موږ په خپل خواخه سیګنیچر څنګه راوړو دغه بس تاسو هم ورک شو صحیح ده وټ نه وګورئ داسې کش را کش کې غټ جوړوي وړو کې جوړوي وغیرہ خالي دې په کلیر وی دا ریکارډینګ سٹاپ